فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال. عزیزانو نن موضوع دا د صحابه کرامو د سادگی په باره کې چې صحابه کرامو رضی الله تعالی علیهم اجمعین زندگی څنګه وا د هغې سکونت او د هغې معامله او د هغې هغه خوشحالي او غم دا څنګه و. نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین ډیره ساده زندگی تیروله. د مصعب رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي وی د کفر په حالت کې دومره مالدار و چې یو جوړه به یې په کمه ورځ واچوله، دویمه ورځ به یې هغه جوړه بیا نه اچوله. په کال کې 12 میاشتې دي، کم او بیش 360 ورځې جوړېږي. په 360 ورځو کې به ده یو جوړه چې واچوله دویمه ورځ به بیا نه اچوله او 360 جوړې به په کال کې کولې. دومره مالداري ور الله ورکړې وه. خو چې ایمان یې راوړه صحابي جوړ شه، د هغې نه بعد یو ځل نبي علیه السلام تشریف فرما دی، صحابه هم ورسره ناستي. مصعب رضی الله تعالی عنہ داسې را روان دی د لرې نه. نبي علیه السلام چې وکتل د هغه په وجود باندې کپړې وې، هغه کپړو مبارکو کې پیوندونه لګېدلي دي او نبي علیه السلام د سترګو مبارکونه اوښکې روانې شوې. وی دا هغه مصعب بن عمیر دی رضی الله تعالی عنہ چې ده به یوه جوړه واچوه بیا به یې نه اچوله. نن وګوره د اسلام کې داخل شه، نن په کپړو کې پیوندونه لګېدلي دي. هغه هر څه په دین قربان که، هغه هر څه په نبي علیه السلام قربان که، هغه هر څه په قرآن او په حدیث قربان که. مسلمانه صحابو هغه نقش قدم مونږ ته کېښوده. د صحابو هغه نقش قدم نن که څوک پې روان دی، نن که څوک پې عمل کوي او په دنیا او په آخرت کامیاب دی. نو صحابو هغه زندگی مونږ ته وښوده چې ای د نبي علیه السلام امتیانو، تاسو زمونږ د اسلام نه مخکې زندگی وګورئ او د اسلام نه بعد زمونږ زندگی وګورئ. خو صحابه که چرې مالدار صحابه هم ډېرو، لکه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ، لکه عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ. خو په خپلې په مالدارۍ کې چارو ته د الله نه شکري بیا هم نه ده کړې. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ
صحابي دی چې په مدینه مبارکه کې په مالدارو صحابو کې دی یو ځل ولا روټۍ کېښودی شوه چې روټۍ ولا کېښوده او روټۍ خوري اوس روژه ماتئ دوه درې قسمه طعام پروت دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ چې طعام ته وکته په ژړا شو چاته تپوس وکړه چې جی روژه ماتی وکئ ستاسو ټوله ورځ روژه وه تاسو ژاړئ ولې امام مصعب رضی الله تعالی عنہ لیدلی و چې مالدارۍ دغه حساب و خو لیکن په جنگ احد کې چې شهید کېږي بیا یې چې دومره کپړه په وجود ده که سر مبارک وله په هغه سادګي مې ژړئ او فرمایي چې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ روژه ماته کړه خو هغه خوراک نه یې اډو خوراک ونه کړ صحابه په دومره مالدارۍ کې هم د خپلو صحابو سره هغه مینه محبت و مسلمانه نن خو ما ورته وګورو زما سره خوا کې ګاونډي باندې څه تېرېږي او زه په کور کې څه کوم ګاونډي زما نه په عذاب دی او زه په کور کې مزې کوم مسلمانه دغه زندگی د صحابو نه وه د صحابو داسې زندگی وه چې په دومره مالدارۍ کې هم سادګي وه په دومره سره د هر سمال لیکن سادګي خوښه وه سادګي دې ته نه وایي چې تشلیدلې کپړې واچوه تشلیدلې صادر واچوه سادګي دې ته وایي چې تاله کم الله نعمت درکړی دی د هغه نعمتونه په خپل وجود باندې به ظاهرې که ظاهر دې نه کړه هم ته ګنهګارېږي بلکې چې قیمتي شی دې واچو هم پکې عاجزي او سادګي کوه بل مسلمان خیال ساته حفصه رضی الله تعالی عنها یو ځل عمر رضی الله تعالی عنہ ته عرض کوي دا یې پلار دی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته عرض کوي بابا جانه ستا دا کپړې ته خو ډېرې ډبلې دي او پیوندونه نه ډکې دي بابا اوس امیر المؤمنین یې په 24 لاکھ مورد امیر باندې بادشاہت کې بابا کسر او کسرا دې فتح کا بابا په دې خپل وجود کې لږه تبدیلي راوله نرمې کپړې استعمالول شروع کا عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي بچی لور وی بابا روټۍ ښایسته روټۍ خوړل شروع کا عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي بچی ما خپله فیصله کوونکی ته په خپله جوړه کړې بچی ما ته د نبي علیه السلام زندگی بیان کا حفصه رضی الله تعالی عنہ په ژړا شوه او بیا ورته عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي بچی کومه زندگی چې نبي علیه السلام نشي بیانولی نو زما نه مخکې دوه یاران تللي دي یو نبی علیه السلام او یو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کم نقش قدم باندې چې روان شوي زه به په هغه نقش قدم ځم ترتیب پورې چې د دواړو یارانو سره ملاقات وکړم زه د هغې نه اخوا زندګي نشم تېرولی یو ځل روټۍ خوري باچا دی امیر المؤمنین دی یو کس د یوې صوبې نه راغلی دی ګورنر دی عمر رضی الله تعالی عنہ روټۍ ته ناست دی روټۍ خوري نو اوبه یې راوغوښتې هغه څه ښوروا او په هغې کې وچه روټۍ ماته کړه هغه ګورنر زړه کې تعجب کوي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي دا روټۍ دله لکه خوندوره نه کوم هغه ګورنر به سوچ کو چې شاید اوس به چرګان راشي شاید اوس به ګډ غوښه راشي
شاید پارمو کې وخام دي اوس به د هغې غوښه راشي. عمر رضی الله تعالی عنه وفرمیل لږه مالګه راوړئ او د پاسه پې مالګه واچوله. وی خوره اوس خوندوره شوه. مسلمانه زما او ستا صحابه داسې زندګي کوي. نن دې الله مونږ معاف کړي. نن په کور کې زمونږ د بچي څه حالات دي. پلار دې ته مجبوره کوي چې دوکه وکړي. پلار دې ته مجبوره کوي چې سود وکړي. پلار دې ته مجبوره کوي چې غلا وکړي. ولې بچي بیمار دی، سبزي نه خورم غوښه خورم. پلار دې مجبوره که. ای خوراکۍ پلار دې مجبوره که. ای خوراکۍ په واده کې دې خپل پلار خپل ورور دې ته مجبوره که چې زما د کوېدنې به بیله جوړوي، زما د ډوډۍ راوړلو به بیله جوړوي، زما د ولیمې به بیله جوړوي، زما د نکریزو به بیله جوړوي، او زما د آخري چې بیا ورځو یو هفته پوره شي د هغې به بیله جوړوي. ای خوراکې خپل پلار خپل ورور د دې چې هغه سود وکړي هغه د دې ته مجبوره که چې هغه غلا وکړي. ای خوراکې ستا د لاسه به بل مسلمان ماری ماتوي خو تا ته به دغه شپږ جوړې پوره کوي او ستا دا یوه یوه جوړه بیا دا د لکونو وي دا د زرونو وي. ای مسلمانه هغه لباس نه پرهیز وکړه. نن سبا که زمونږ د زنانو لباس وګورې نو دا د کتو نه دی. عایشه رضی الله تعالی عنها یو ځل چا وله دعوت وکړه چې عایشه رضی الله تعالی عنها لاړه هغه کور ته چې اوی کته هغه ناوې په خپل څادر په سر باندې نری څادر اچولی دی. ولې وی ناوې ده چې وجود یې ښکاري، کپړې ښکاري، ویښتې ښکاري، ناوې ده. عایشه رضی الله تعالی عنها ورغله و هغه لوپټۍ تې راواخیسته، غټه لوپټۍ وله په سر کړه و هغه لوپټۍ وله په مغه ځای کې هغه نری وسلوله. په دې لوپټۍ کې ستا ټول اندامونه ښکاري. مسلمانه هغې په واده کې سادگی وه، هغې په واده کې د دینداري وه. زمونږ ودونه زمونږ تورسرې فاطمه رضی الله تعالی عنها د سادګۍ یو واقع واورئ، خاص کر تورسرې دې واوري. یو ځل نبي علیه الصلاة وسلام خپل درس د حدیث او د قرآن مبارک بیان کړ. د نبی علیه السلام هره خبره مبارکه حدیث دی. صحابیات په پردې کې ناستې دي. ازیرې واخیسته وی زما لور راغلی که نه فاطمه رضی الله تعالی عنها. یو صحابه ورته اواز کوي پردې نه د الله پیغمبره هغه نن نه ده راغلې هغې ما ته وویله چې زما عذر پیش کا زه نن کلاس ته نشم راتلی، زه نن سبق ته نشم راتلی. زنانو فرمایش کړی و د الله پیغمبره مونږ ته یو ورځ راکړه چې مونږ ته څه ښایي. نبي علیه الصلاة وسلام چې کله درس ختم شه صحابیات یې روانې شوې. نبي علیه السلام د خپلې لور مبارک کور طرف ته روان دی. د علي رضی الله تعالی عنه کور ته لاړو، ګیټ یې وټکاو. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کله د ګیټ ټکا واورېده نو اواز کوي د دننه نه څوک یې چې ګیټ ټکې. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بچې محمد صلی الله علیه وسلم یمه ګیټ کولاو که ولې سبق ته نه وې راغلې. فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته عرض کوي بابا جانا نن ګیټ کولاولو ټیم یې ما سره نشته، زه جرأت نشم کولی چې تاله ګیټ کولاو کم. نبی علیه السلام ورته فرمایي بچی ولې؟ وی بابا جانا دومره کپړې زما په وجود باندې روغې نشته
چې د سر نه تر خپو پورې زما ټول وجود پټ شي. بابا جانه کومه لوپټه چې ده هغه هم ځای په ځای شلېدلې ده. بابا جانه هغه لوپټه زه نشم کولی چې تا له ګیټ کولو کړمه. دومره بحیادارې صحابیات، دومره سادهګه زندګي. نبی علیه السلام د بهر نه خپل صادر مبارک ورلړه که چې بچی په دې کې ځان تاو که. کله چې ځان تاو که ګیټ یې وله کولاو که. هغه د نبی علیه السلام صادر مبارک هغه شلېدلي صادر مبارک باندې د پاسه واچو. بیا نبی علیه السلام چې ورننوت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته عرض کړي بابا جانه که ستا اجازت وي زه به یو 2 رکعاته نفل وکړم. نبی علیه السلام ورته وفرمیل بچی وکړه 2 رکعاته. کله چې فاطمه رضی الله تعالی عنها 2 رکعاته وکړه نبی علیه السلام تشریف فرما دی چې سلام یې وګرځاو. ورته وفرمیل بچی که چېرې ته غواړې دا کومه چټایي باندې چې تا لمونځ وکړه زه به اوس الله ته سوال وکړمه ستا د دې چټایۍ لاندې به جواهرات او سونه پرته وي. بچی هغه اوچته که بیا جاړه مه. بچی جاړي په مونځ کې ورته عرض کوي بابا جانه په دې نه جاړم په غریبۍ صرف په دې جاړم چې آیا الله به زما نه راضي شي او که نه. زه په دې زندګۍ اوس هم یارېږم چې الله ما نه ناراضه نه شي. مسلمانه دا زما او ستا د صحابیاتو ساده زندګۍ زمونږ د تورسرو زندګۍ. افسوس مسلمانه د خپلو صحابو نه ناخبر یو. عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل شام ته لاړو. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه په شام کې گورنر و. عمر رضی الله تعالی عنه ورغی تپوس یې وکړه چې ابو عبیده رضی الله تعالی عنه چېرته دی؟ وی حضرت امیر المؤمنین اوس به راشي. چې اوی کته ابو عبیده رضی الله تعالی عنه راورسېد ورته عرض کوي امیر المؤمنین زما سره خپل کور ته لاړ شه. عمر رضی الله تعالی عنه چې لاړو عمر رضی الله تعالی عنه چې کور کې وکته یو توره ده یو سورلي ده او یو پیالي ده او یو داسې چټایي پې ناست دی. عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمیل یا ابو عبیده رضی الله تعالی عنه تا څنګه زندگی گورنر معلومات یې کوي. عمر رضی الله تعالی عنه غریبي او ورته عرض کوي چې جی ما په هلاکت کې ما اچوی دا زندگی زما ده او په دې کې ماله سکون میلاویږي. نن خو زما گورنر زما د علاقې د خلکو وینې وڅکلې زما د یتیمانانو غوښې وخوړې زما هغه مشران چې شهیدان شي په دماکو کې کم ظلم وکړي بیا د هغې پیسې هم چې راشي زما مشران افسران پې خېټې واچوي. دی کور ته راوړي دا پې روژه ماتوي مسلمانه دا پې حج کوي مسلمانه دا پې عمرې کوي مسلمانه او دا پې زکاتونه ورکوي. پیمان یې ووایه نه دې حج قبلیږي نه دې عمره قبلیږي نه دې زکات ورکول قبلیږي. په حرام مال کې زکات شته نه نو زکات د څه شي ورکوي. مسلمانه زما او ستا اصل زندگی چې کومه ما او تا لټول غواړو قسم په الله هغه صرف او صرف که ګورې د صحابو په زندګۍ کې وګوره د نبي علیه السلام په زندګۍ کې وګوره د تابعینو تبع تابعینو زندګۍ وګوره که دې نه علاوه د لازمي کاري زندګي لټول غواړې ټول عمر به په حرامو کې مبتلا یې ټول عمر به د حرامو نه ونوځې. صحابه کرام به په نبي علیه السلام پسې ولاړو
مونږ به یې کوو او صحابه کرام په د لوږې د وجې نه په سپونو کې را پرېوت نبی علیه السلام به ورته وفرمایل ای زما صحابو دا کم اجر چې الله تاسو له په دې درکوي که چېرې تاسو د دې ثواب او د اجر نه تاسو خبردار شوئ تاسو به ووایئ چې الله دغسې ټول عمر مونږ کا دا به را پرېوته د څه نه د لوږې نه صحابه کرام به را پرېوته ابو هریره رضی الله تعالی عنه یو ځل تشریف فرما دی او کټن کپړه یې اچولې ده او اسې پوزه مبارکه یې پرې داسې پاکه کړه او بیا یې وفرمایل واه واه ابو هریره ته وګوره رضی الله تعالی عنه او په کتان کپړه چې کټن ورته وي په هغې نن پوزه پاکه کړه او بیا یې وفرمایل زه هغه ابو هریره رضی الله تعالی عنه یم مسلمانه چې کله الله مال درکړه او کله اوچت شوې نو خپله مخکینۍ زندګي یادوه دې ته ویل کېږي عاجزي دا نه چې هغه زندګي بیا هیره کړي نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه اوس خپله زړه زندګي خپلو شاګردانو ته یادوي وی بچو زه هغه ابو هریره یم رضی الله تعالی عنه چې دا منبر او د عایشې رضی الله تعالی عنها حجرې مبارکې په درمیان کې به زه پروت وم او ما باندې به خلکو خپې کېښودې په سټ باندې وی چې دا بیماري ورته لګېدلې ده دا یو قسم بیماري وه او د دې په سر یا په سړ به د خلکو خپې کېښودې داسې معمولي چې دا دې څخه جوړېږي حالن کې ما هله هغه بیماري نه وه وی زه به د لوږې د وجې پروت وم ما ته به دومره لوږه لګېده ما ته به دومره تکلیف و چې خلکو په ما باندې د بیمارۍ شک کو لیکن هغه په ما کې نه وه احنف رحمه الله فرمای وی ابو ذر رضی الله تعالی عنه یو ځل مسجد نبوي کې حلقه لګېدلې ده او دا په مسجد نبوي راننوت و چې ډېر کسان ناست وو او ټولو کسانو منډه کړه وی زه یوازې پاتې وم و چې دغه سړی ما له راغی او ما سره کېناست وی ما ورته عرض وکړو چې جي تاسو اسم مبارک او دا خلکو چې تاسو ولیدئ ستاسو نه ولې منډه واخیسته نو هغه ورته فرمایي وی زه ابو ذر رضی الله تعالی عنه زما نوم مبارک دا خلک ولې ما نه منډه وی دا د دې د وجې نه چې زه دې ته وایم چې مال مه جمع کوئ دا کنز دی او یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فدې به الله داغونه درکوي ستاسو په مخونو ستاسو په څټونو نو زه دې ته چې دا ویم دې چې ما وویني دې ما نه منډې ووایي حالن کې د ابوذر رضی الله تعالی عنه دا خپله رایه وه چې زکات دې ورکې صدقات ورکې ستا مال حلال وي خزانې جمع کول جایز دي خو دا ډېر سخت و نبي علیه السلام ورته یو ځل فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی یا ابوذر رضی الله تعالی عنه اب کم حالت چې تا خلک د مدینې مبارکې نه وباسي وی ولې وی ته ډېر سخت یې په دې معامله کې دا به په جیب کې چې د غرمې روټۍ وخوړه وی تر ماښامه پورې چې څوک مثلا جیب کې اووه روپۍ ساتي چې ماښامه پرې روټۍ خورم وی دا هم کنز دی او په دې به م الله داغونه ورکوي وی د رزق ذمهواري الله اخیستې ما له به الله رزق راکړي زه ولې پیسې جمع کړم نو د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې خلک ډېر زیات تنګ شو نو ابوذر رضی الله تعالی عنه د کور نه بهر د مدینې مبارکې نه بهر وی ته بارو لاړ شه خلک ستا نه تنګ دي حالانکې دا خبره نه وه خو لیکن نبي علیه السلام پیشنګویي رښتیا شوه نو دا یو ځل یحیی رحمه الله فرمایي
وایي ما په شام کې یو سړی میلاو شو وایي ما ته یې وویله وایي زه په لاره روان وم په دشتو بیابان کې مې یو کس ولید چې د خپلې کټوۍ لاندې لګیا دی پوکي وایي اور لګئ وایي زه ورنږدې شوم ما ورته وویل څوک یې من انته څوک یې وایي ما ته یې وفرمایل ابوذر رضی الله تعالی عنه او لوګي دومره لرګو پسې وهلي وو چې هغه د لرګو او د لوګي د وجې نه د ابوذر رضی الله تعالی عنه په مخ مبارک باندې د سترګو نه اوښکې را روان بیا ورته لرګي چې هغه کټوۍ څه وپاخه شو وایي ټکه روټۍ وچه یې راواخیسته او هغه یې پکې ماته کړه بیبي ورته وایي خاونده ته خو چې څه وغواړې هغه کېږي ورته فرمایي ای کور واله واوره دا ماته چې کم نعمت الله راکړه دا روټۍ او دغه اوبه خوټ کېدلې او دا وچه روټۍ پکې ما ماته کړه که ما سره په دې زندګي تېرول غواړې خو ښه پخه که نه تېری زه ستا او زما لاره جوړه ته ما ازاده کړې بیا دې ازاده کوم زه که ما سره په دې زندګي تېرول غواړې خو تیاره شه او بیا هغه سړی ورته عرض کوي وایي جي وایي ستا په دې کور کې لکه سودا خو زیاته که نو ورته فرمایي ما سره خپله شړۍ شته چې زه پکې پټېږم ما سره خپله سورلي شته چې زه پرې ګرځم زما سره پیالې شته چې زه پکې څښاک کوم ما څخه لوټه شته چې پرې اودس کوم او ما څخه یو پتیله دچکی شته دی چې زه پکې خوراک پخوم د دې نه علاوه د زیاتي حساب زه د قیامت په ورځ به الله ته څنګه ورکوم مسلمانه مونږ ته زما استاد خپلې لور صرف جهیز وګوره لور پرېږده دا پرېږده چې دا بل څه کي واغه څه کي خپلې لور جهیز ته صرف وګوره دومره یې ډک کړي چې ګاډی تیلان کې پنچر شي داسې نه ده سوزکۍ یو د لور مال نشي وړی دوه درې پیرې به کوي ته پیمان دا زموږ زندګي ده دا زموږ خو لیکن دا ټول طریقه چې ده دوه خبرې دي یاد وساتئ حسد یعنې د لور ته دا شی اخیستي و دا زه به ور دې نه زیات اخلم حسد بغض او کینه د ضد د وجې نه دا کارونه ما وتا کړم الله پاک دې مونږ او ستاسو د صحابو زندګي خپله کړي یو خبره کوم هغه ده چې نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک یې داسې دی ترمذي شریف روایت دی وایي چا چې زه ولیدم د باندې د جهنم اوره حرام دی او بیا فرمایي چې چا زه باندې مور حرام دی تابعي وایي په هغه باندې مور حرام دی پیمان وایي نبی علیه السلام پیشنګویي ورکړه صحابه اعلی مقام تابعین اعلی مقام ثم الذين يلونهم اعلی مقام لیکن نن خنزیر را پاسی او زما په عمر رضی الله تعالی عنہ پسې بد وای او هغه بد چې هغه په خولې ویل د مسلمان په تصور کې ناراضي زما په عائشہ رضی الله تعالی عنہ پسې ویل او په ګروپونو کې هغه الفاظ شرک کول قسم په الله د مسلمان په تصور کې ناراضي مسلمانه نن هغه الفاظ په بڑچینار کې ویلې شوي دي ټوله دنیا غلې ده مې بیا راپاسې په ځمکې لانجه ده قسم په الله که په ځمکې لانجه ده صرف د صحابو په شان باندې لانجه ده دا غول خوري دروغ وایي مسلمانه ورشه هلته پې مسلمانو شهیدان ورکه خپل بچی څوک د خپلې سینې نه جدا کوي خپل پلار څوک زوی خپل پلار د سینې نه جدا کوي هغې پې خپل بچي جدا که پلاران پې جدا که د ترسرو بېزتي وکړه صرف د صحابه په شان او دغه خنزیر وایي په ځمکه لانجه ده دا ځمکې به څو ورځې لانجوي دا به څومره ټایم مسلمانه ټول نن سبا دغه میډیا د طاغوتو په لاس کې ده د کافرو په لاس کې ده لیکن دغه اچولې دي په خپلو کې اخوا خلک او دیخوا خلک په خپلو کې دغه د لګیا د مسلمان پکې شهید کېږي افسوس دا دی زموږ مشران بې غیرته شوي دي بې غیرته
افسوس چې دا غیرتي وي د دې فیصله به وختي شوې وي په کور کې چې د دوه ورونو لانجه شي پلار یې راپاڅي یا بادشاهي په کور کې دواړو روغه وکړي دې څومره ورځ د روغه ولې نه کېږي افسوس دا دی مسلمان هم په همدې کې ورننوتي او دې په ځمکې لانجه ده په ځمکې لانجه نه ده په صحابهو لانجه ده د صحابهو په شان کې ګستاخیانې کېږي او چا ګستاخي کړې ده الحمدلله هغې نیولی دی هغې نیولی دی او دعا کوئ چې الله پاک یې په داسې مرګ مړ کړي او که رښتیا مردار شوي الله دې داسې د قبر کې داسې عذابونه ورکړي چې بهر خلکو ته پته ولګي او نبی علیه السلام صحیح حدیث مبارک دی مولانا عاشق الهی رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی نبی علیه السلام فرمایي چې چا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د عمر رضی الله تعالی عنه په شان کې ګستاخي وکړه نبی علیه السلام فرمایي قتل یې کړئ د دې دواړو توبه هم بیا نه قبلېږي دي په شان کې چې څوک ګستاخي وکړي الله پاک دې موږ او تاسو ته په عمل کولو توفیق راکړي دعا کوو الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله سمع او رسمو یا الله په عمل کولو توفیق راکړي الله د صحابه غوندې زندگی زموږ جوړه کړي څوک بیماران دي بیماری په شفا بدله کړي او یا الله څوک قرضدار دي قرض نه اخلاص کړي او یا الله حرمین شریفین ته ټول مسلمانان بار بار بوزي آمین برحمتک